بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخونکی او مهربانه ذات دی. زه یم قاری ګل رحمان او تاسو ګورئ کرایم سین ډیجیټل. دا ټیم کې زه موجود یم د ضلع چارسده عمرزی پولیس سټیشن کې. د بده مرګه یو څو ورځې مخکې یو ډیره اندوهناکه یو ډیره شرمناکه یو داسې واقعه چې زموږ معاشره بګاړه کوي. دا رشتې چې کومې دي دا الله تعالی په دنیا کې د پہچان د پاره جوړ کړي، د دې د شناخت د پاره. کچري دا پلار غورځيږي نو دا زوی به د ملاتړ جوړيږي، او کچري دا زوی خرابيږي نو دا پلار به دار اوچتي. خو د بده مرګه مونږ په دې خپل معاشره کې دومره د عدم برداشت ښکار شوي وو چې لکه ټیک تا د ژوند کې مسلې تنازعات لانجې د کور جنگ جګړې دا راځي، خو لکه داسې خو به نه جوړیږي چې څنګه به پلار راپاسي او دا به خپل زوی هغه وژني او هغه به مړ کوي. یقینا دې سره په معاشره کې ډېرې زیاتې د معاشرې کې د دې رشتو نه خلکو اعتبار اعتماد اوچتېږي. پولیس هغه کیس ټریس کړی دی چې کله همدغه والد صاحب چې هغه راغلی دی تاڼې کې دا راپورټ کړی دی چې دا زما زوی چا ووژلو، هم هغه ملزم هغه پلار هغه بیا راغلی او هغه کړی هغه لا چورې شوي دي، هغه ملزم ډکلیر شوی دی. ما سره موجود دی موسی خان د عمرزو پولیس سټیشن سچو دی. په دې کیس کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي، او ما سره دا اسماعیل خان هم موجود دی، دی هم په دې کې ډېر زیات پیشرفت کړی دی. ستاسو ټایم راکولو ډېره مهرباني. سر اول راته دا ووایئ چې دا ډېرې ښکلې رشتې وي، موږ تاسو ټول ځوانان هم یو، څوک پکې پلاران هم یو، بچي هم شته دی، هغه هم شته ده. یقینا چې دا د بچي د درد ډېر زیات زورورتیا وي، ډېر زور ورکوي انسان ته. موسی خان دا راته ووایه چې کله دا زاهد ګل رپورټ ته راغو تاسو ته اطلاع څنګه میلاو شوه، دا وقوعه څنګه شوه؟ پهله زموږ د کتونکو سره دا وقوعه لږه بیان کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ټیم ډېر شکریه چې تاسو راغلئ. دا چې په 10 تاریخ باندې زموږ چوکي انچارج د زم فخر علم خان هغه ته اطلاع میلاو چې داسې یو او دا پلار اطلاع کړو چې دلته په دغه تمباکو وټې د دوی د زاهد ګل دي، دا چې کوم ځای ته زوی دی او هغه شاویشت دی او مړ پروت دی. هغوی سپاټ ته لاړل، هغې کې چې کوم دی هغه ته هغوی د نامعلوم خلاف کوم دی رپورټ وکړو. هغه چې کوم دی مراسله ولیکله، پوسټمارټم کاغذونه هر څه ورته برابر کړی، پوسټمارټم ولیکه، مراسله تاڼې ته راغله، اف آی آر وشو. انویسټیګیشن سټاف چې کوم دی نو دا تفتیش شروع. موسی خان موقع کې تاسو څه ولیدل؟ دا مقتول چې کوم دی د ده نوم دی عاکف، دوی څنګه حالت کې پروت و؟ دا څو ډزې لګېدلې وه؟ دا چې مونږ چې ورغلو سپاټ ته دی چې کوم دی په کټ کې پروت و او د یو ډز په سر باندې لګېدلی و، په دې ځای سره په دې باندې یو ډز لګېدلی او بیا چې کوم دی نو بس مونږ هغه تفتیش سټارټ شو. په هغې کې ډي پي او صاحب او دغه د ایس پي انویسټیګیشن صاحب او زموږ د ډي ایس پي صاحب په دې دغه کې یو ټیم جوړ شو. په هغې کې چې کوم دی نو سی آی او صاحب اسماعیل خان او دې ټولو چې کوم دی نو مونږ انویسټیګیشن دوران کې چې کوم دی په درېیم ورځ باندې د پلار او د اوښې دا شامل تفتیش کړل. دغه انټروګیشن دوران کې چې کوم دی نو ته ووایي چې د اوښې وایي چې زما د اسخر په وینا باندې چې کوم دی نو دې چې کوم دی د شپې اوده شو، نو دا ما اسخر مې راله تماچه راوړه او ما به فایر وکړو او دغه چې کوم دی نو د مرګ وشو. بیا د مونږ لاړو، بیا چې رڼۍ ولګېده، بیا هم پولیس ته اطلاع وکړه چې راشي داسې یو ډېډ باډي. موسی خان زه به دا ووایم ډېره د خندا خبره چې لکه پولیس سره خو ګیدل سینګې هم نشته، څه داسې خبرې هم نشته، خو لکه د حیرانتیا خبره دا وي چې لکه زه وایم چې دا د پولیس دا حس دا د کوم ځای نه ویښ شي چې مطلب هماغه سړی چې د رپورټ دپاره راغلی او بیا دا زوی یو ډز لګېدلی دی، موقع کې چېرته ګواهان هم نشته دی. څه داسې هغه ټیک ټیک سو چې مطلب تاسو دا وګڼئ چې یا دا زوی چې دی یا هم د خپل پلار وژلی او یا د خپل وښي وژلی، کوم ځای نه هغه پیل هغه کلو میلاو شو چې مطلب تاسو چې موږ په دې لاره ځو دا همداسې شوي؟ دا خو جیر لومبۍ چې مونږ هلته پلار چې کوم دی مونږ هسپتال کې هلته نو هغه چې کوم دی د میډیا والا د ورور بیان ورکړ چې زه چې کوم دی نو په کور کې وم او دا ورور مې بېګا شپې له نو راغلی، نو زه د پسې ووتم، ما د تلاش کوشش کوو چې دی به چېرته دی. پلار یې دا بیان کوو چې ما پسې کس راغی او ما ته وویل چې زوی د مړ پروت دی. یو دغه ځای کې تضاد جوړ شو. بل هغې چې کوم دی ته نجیب نوم دی، دی بیسیکلي د تیرا دی، اوسېږي کراچۍ کې، دې ته وقوعې نه 2 ورځې مخکې راغلی اوس دلته شپې له، نو هغه چې کوم دی نو دغه مرګ پکې بیا واقع شو. نو دا مونږ وایو چې دا خو اتفاق نشي کېدی چې داسې دی اکسیډنټلي بغیر څه وجې راځي او دلته شپه کوي او بیا دغه کوي دا مړي کېږي. نو دغه مو دغې د وجې چې کوم دی نو مونږ دا شاملې تفتیش کړو. موسی خان دا چې کوم دا ملزم دی دا اوښی دی نجیب،
د دیو په کې څه صلاح شامل و چې لکه د په کراچۍ کې بیا دلته راغو بیا هغه په موقع کې چې هغه دغه موجودګي ملته موجوده ده دا ډس څنګه شوی او په دا 114 کې وسره څوک چالان شوی دا چې د پلار چې کوم دی دا پلار دا د په وینا باندې کوم دی لکه ډس شوی دوه ته چې ویل دا سره په موقع موجود او د او کې ډس کړي او د کوم مقتول پلار چې زاهد کول دا ډېر زیات مجبور کړی دی دا خپل زوم چې راشه په دا سره کزنو لمنه په ما مخ کېږي او ما ولي او بدغه دا وایي چې کوم به دې په مخ کې شوی دا فایل اسماعیل خان تاسو خو ماشاءالله د 400 پولیس کې ډیر مشهور هم یې په پارلمان باندې یادېږئ ما بنیادی وجه راته وای چې لکه دا جنگ جګړې خو روزانه هر یو کور کې وي هر کور کې لوخي جنگيږي جنگ کیږي ماشومان شور وي لکه څه چې هغه وجوهات زموږ د کتونکو ته هغه وجوهات بیان کړي د دې تلګرام شي دا چې حساب دی چې دوی د چې کوم د باندې شي کولې ټول کور ته تنګو کور کې به جنگ جګړې کولې پلار ویلي چې به کله به ما پسې تمانچه راوایسته کله به روډ پسې راواغېستله اخري موږ دې حد ته د جوړ کړلو چې را دې موږ د خپل د لاسه ختم دوی اعتراف جرم هم کړی دی او دوی موږ ته کړی دی چې بالکل دوی خپل هغه منلی دی جرم یې منلی دی او وقوع تسلیم کړی دی اوس اخن دی الک سره ډیره زیاته خواریم شي و دی عقب سره ویل کېږي داسې چې دلې کوژدنم کړی و زیاتره خلک دا وی چې هزار نشي مشي کوي نو خلک وی چې واده ولو کې دي چې په خپل روزګار شکار ته مخ شي دی کاتونه مدغه شي وادیم جوختو وی چې د دې باره کې لږ معلومات بالکل چې پلا د وینا مطابق د کواتر لاندو تیارې شروع او چې او دا چې کوم کې دنه ولا کړو او دغه د پاره چې غلط نه وړي او دغه چې واده ولو چې بس وادي سمره لاندو یا دغه مطابق د پلا د وینا مطابق څه میاشتو کې واده را روان او زمونږ د کتونکو ته یو دا پیغام ورکړي چې دا زمونږ معاشره کې لکه دا منشیات چې کوم دا لعنت ته دا خوريږي یقینا زمونږ نوجوان نسل دا تبعه طرف ته روان دي او دا سي خولي کورنۍ چې لکه یو خور ته لاړ شي بل جیل ته لاړ شي کور کې څوک پاتې نشي څه پیغام ورکوي چې لکه دا شی زمونږ په دې معاشره کې دومره زیات خوريږي د بد مرګ دا دغه چې لکه چاله پتم نه کور کې چې لکه دا هغه به دومره هغه متاثر کړي دومره خراب کړي چې هغه واپس تر اوبتونه کا هسپتالونو کې مرته علاج جو کې نو دی دري ستاسو په دې معاشره کې ګوري زموږ د منشيات مبارکي پولیس خپل حالي ځلې کوي روزانه گرفتاری نیم کیږي جیرونو تم خلک زی خو دې شي کې کمې نه راځي سر اصل کې چې دا ځکه نشه کار یو نشي خو بد شي دی او کو اجر انسان په خپل سنس کې چې بل ارسو تاسو وجه په زرګونو واقعیت داسې کته دي چې دا عمدغه نشي لار یا نشي روډ چې کوم دی خپل خور یا لور سره زه بدکاري کړې او هغه چې کوم دی تاسو په کوریج ورکړي تاسو په کتل دا دغه نشو د وجه چې کنټرول نشته په اولاد باندې تاسو نشته بل څه نشته بس صرف زر راپورټ چې بس تانه تراشي راځي زمي والټ کول کې دا بس موږ چالان کو را سو په زمانو کې روزي هغه نورم راړ شي نو چې په خپل اولاد باندې د وخت اثر نه چیک ان بیلنس پکار دی کم سے کم دا په قتل پکار دي زما زوی د غنټې به بار تیر کړ سکول نه علاوه سکول کې د سکول نه راغی واپس وته دې سکی کم سے کم د دغه چیک ان بیلنس پکار دي دا پکار دي چې هغه د سر د موبایل دی د زو د ریچارج نه کوم لکه فرض کړه دی ریچارج د کم څه نه کی دا موبایل چینج کیږي فرض کړه پلار ولې نه چینج کړي چې کم سے کم کته چې زما د موبایل چینج کړي صدا سي او سورس چې هغه د موبایل چینج باندې دغه شو د موبایل چینج کم سے کم پکار دی لیکن چیک ان بیلنس پکار دی ډیر مهرباني موسی خان قدرمنو پښتنو دا پولیس چې کوم خپل هغه کاروي خودي او کی مکمل شي خو زبدوي ما چې الله تعالی دا رښتې په دنیا کې دا یو ډیر خطر په لکه دا دنیا جوړ شوی په دغه دا چې څوک په زما روري څوک په زما تری څوک په زما ماماوي دا د دې غرض مقصد د پاره یا چې دا دنیا آباد وي مونږ له الله تعالی په دې قران پاک کې یو ډېر ښکلی آیات لیبلوکم ایکم احسن عملا چې زه دا انسان ازمیخ کې راولم د دې لپاره چې ګورم چې په کوم انسان د ټول نه غوړ او بهتر عمل کولی شي غوړ او بهتر عمل چې دی لکه هغه دا دی چې زه د بل چا سره بلایو کما چا سره نیکیو کما څوک دا ور تبلیغ لپاره د کار طرف ته راولم خو د بد مرګ زموږ معاشره کې داسې واقعیات چې کله پلار را پاسي او خپل زوی وجني هغه زومګي چې هغه له خپل لورم ورکړي و دا د وخېمو بیا هغه دی ولا کنوینس کو چې راشه او دا زما د زوی اوله
دا دغه کا یقینا دا په معاشره کې د خلکو په دې زامنو نه هم خلکو اخر کې نفرت پیدا کیږي چې ما سره د زوی په یو ورځ جنگ وکړو جګړه وکړو دا هم سبا د دې واقعیت پر رضیه الله تعالی دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي او زموږ د خدای هغه حیا وساتي چې موږ داسې د دې داسې پیښونه موږ منی شو او هغه طرف ته لاړ شو چې یو بل سره بلایو کو ډیره مهرباني جی